چا غلام راوړو کم عمر و 10 کاله عمر و او نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته 14 کاله تیر کړو نور 23 سال ته ورسېدو مور او پلار ته پته ولګیده چې داسې په مکه کې زمونږه زوی دی بلا چې زوی ته پته ولګي چې زما مور او پلار دلته دي هغه چا خواته پاته کېدی شي او بیا چې غلامانو باندې خو به د زناورو څاروونه به خلکو بد سلوک ورسره کول نو ما عزتمندو پلار او ترې حضرت زید بن حارثه پسې راغه نبی علیہ السلام ته وای دا زمونږ یو وای زما بچی دی بل وای زما وراره دی مونږ به تاله 2 ګونه قیمت درکو تاله به 2 ګونه قیمت درکو خو ته مونږ ته د خپل بچی حواله کړه رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم ته خو ګوره توجه کې ما عزتمندو الله محبوب ورته فرمای صحیح ده ز زید راولوم او مېس کې به ودرو کتاسو سره زی یو ی پلار ی بل ترې صحیح ده کتاسو سره زی ولې دا خو نه لک توجه کې خبره مکه بس مختصر کوي کتاسو سره زی یو ی پلار ی بل ترې بوین زې روپې نه علم وې صحیح ده دوی ډیر اخ کې د څنګه پلار زرا غلایم او پترې وای زرا غلایم څنګه به موږ سره نزي دومره کالونه پکې تیر شوی دي حضرت زید بن حارثه ځوان د زلمه د نبی علیه الصلاۃ والسلام حتیم کې کعبه خواته ولاړ دي او حضرت زید راوستلو او زید ته فرمای دا یو د پلار دی یو د تر د پیجنې وې پیجنې وې دوی تا په سراغلی دی بونځوي خو ما اختیار ورکړو چې کتاسو سره د زی خو زی و روپۍ نه علم بوې زی او کده پاته کیږي به تاسو سختی نه به باندې کوي سبحان الله حضرت زید بن حارثه سوچ نه کوي دا نه وای چې الله نبی پرېږدو مزما نه بس فورا شارټ کټ پلار ته وای او تر ته وای تاسو لاړ شئ ز نبی علیه السلام سره خوشاله یم هغه وای یو وای ز د پلار یم بل وای ز د ترې ته مونږ سره نه ځې حضرت زید بن حارثه څه ورته وای حضرت زید بن حارثه ورته فرمایي اے زما خوږه پلارا او اے زما خوږه تره په خدای مې دې قسم وي دومره محبت څوک خپل زوی ته نه ورکوي څوک خپل اولاد ته نه ورکوي څوک خپل وراره ته نه ورکوي الله په ذات مې دې قسم وي څومره محبت چې ما ته رسول الله راکړی دی زه وی نه ځمه زه دلته پاته کېږم نبی علیه السلام بیا محبت څنګه و فورا له لاس نه ونیولو وی اے خلکو زه محمد وایم چې زید ته به نن نه بعد محمد رسول الله زوی تاسو ټول وایو دا ځکه د نبی علیه السلام په زوی باندې مشهور شوی نبی علیه السلام چونکه لوی کړو له دی له جاتا بهرحال ما عزتمندو دا د محبت سوداګانې دي